د شریعت غږ راډیو درنو مینوالو او محترمو اوریدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. لکه څنګه چې خبر یاست د افغانستان د ټولو برخو څخه د علماء کرامو عمومي شورا چې د کندهار په لرغوني ښار کې د 1415 لمریز کال د حمل د میاشتې په 11مه نیټه پیل او بیا د عمومي شورا د غونډې په 4مه ورځ اعلی قدر امیر المؤمنین محترم مجاهد ملا محمد عمر اخوند خپل ارزښتناکه وینا درنو حاضرینو ته اورولې وه. دا د ستاسو محترمو هیوادوالو د پرله پسې غوښتنو او خوښۍ په خاطر یې نشر ته سپارو. تکبیر، نعره تکبیر، تحریک طلباء اصلاح. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم. محترم علماء کرام، مشایخو، که څه هم موږ سره مناسبت خو نه لري ستاسو په مخ کې زموږ لپاره وینا، خو بیا هم د اسلام پر بنیاد باندې موږ وایو که څه پیدا وکړي. خو خبره دا شی ده زیاته طلباو کرامو چې دا حرکت شروع کړی دی او په دې کار اخته دي، دې طالبانو ډېره غټه دعوه کړې ده. هر چا چې پوښتنه ځینې کړې ده، که ژورنالیست کړې ده، که یو مملکت کړې ده، که عوامو کړې ده، که دښمنانو کړې ده، که خواصو کړې ده، د دې طالبانو او هغو خلکو ته دا بیان دی، دا یې وینا ده، دا یې جواب دی چې پوښتنه چا کړې ده چې د طالبانو کم هدف دی، طالبانو کم مرام دی. طالبانو دا ویلي دي چې موږ چې یو دا د خدای په مځکه کې د خدای دین پیاده کوو، دا د خدای د کلمې خدمت کوو، شرعي احکام او حدود د الله برپایه کوو. دا جواب دی د اوله ابتدا څخه تر اوسه پورې، یا دا جواب دی او دا خبره ده، دغه هم مرام دی واقعا. خو خبره دې ځای ته راغله، طلباو خو دا دې قربانۍ ورکړلې، قربانۍ یې په ډېره پوره پیمانه ورکړلې او هم دا دې ورکوي، روان دي، ولاړ دي. خو علماو ته زما خطاب دی، و دغه علماو ته چې حاضرین دي او هغو علماو ته چې دا پیغام بیا ورسوي، شاته چې څوک پاته دي، دا امانت دی چې بیا ورسوي د هر منطقي عالم و د خپل منطقي علماو ته دا ورسوي. په علماو کې څه ناڅه یو په کمه اندازه، په ډېره کمه اندازه باندې یو څه غفلت شته. خو دا دعوه چې موږ کوو چې موږ د اسلام دین په د خدای په مځکه کې پیاده کوو، د خدای حدود برپایه کوو، دا د الله حدود چې دي دا څوک برپایه کوي؟ طالبان خو هغه دي، خو خالي یو ټوپک په لاس کې دی، روان دی، نن ژوندی دی، سبا شهید دی، بله ورځ زخمي دی. خو دا کار دی چې دغه مځکه د فساد خلاصه کړي، د فساقو فجارو څخه دا مځکه خلاصه کړي. دغه خدمت دی، دغه کار دی. دا دعوه چې دا طلبا کوي چې وایي موږ د خدای حدود د خدای په مځکه کې برپایه کوو، دا دعوه د علماو په سر سره کوي. دا دعوه چې دی کوي دا په دې سره کوي چې موږ تر شا علما لرو، موږ په علماو سره به نو د خدای حدود برپایه کوو. د خدای حدود چې دي طلبا په څه شکل برپایه کوي؟ خو اندازه د شریعت چې ده هغه علماو ته معلومه ده، طلباو ته خو نه ده معلومه ده. بدیل میزان و قطبی و کنگیه کاجب دی، دې ته څه معلومه ده؟ خو صرف دا معلومه ده
چې دا د خدای هغه ضروري علم چې دی هغه علم ضروري ور معلوم دی په دې یقین دی چې دا حق دا باطل دا مسئلې په مابین د مسلمانانو کې دا به څوک خلاصي دا به څوک دا حدود برپایه کوي خو بعض علما هغه د څه خدمت کړی دي بعض علما د ځان سره یو فکر ساتي وای لا یکلف الله نفسا الا وسعها نو زه دا خواهش کوم چې د دې آیات کما حق هم مصداق پیدا کړي زه په یو مدرسه کې وم یو کوچنۍ مدرسه مو جوړه کړې وه 15 یا 20 کسه انډیوالان وو یعنې سبق مې وایه دا د مځکې سر ټوله فساد ونیوي قتل و قتال و چرو چپاولو فساق و فجار د مځکې سر ونیوي ما مزه وضع و تاسو ته معلومه وه چې چېرې سوله یعنې خلکو تصور نه سوای کولی چې دا به په څه شکل باندې دا اصلاح راځي و مابین نو دا چې ما سبق وایه زه هلته ناست وم دا چې ما تصور ولی وای نو خو دا لا یکلف الله نفسا الا وسعها دا ما لره کافي نه و وام خالي تصور کې مې دا اوله نو ما څه په قدرت کې وه وام خو نو دا وم توکل محض مې وکړي توکل محض ناکامي نه لري توکل محض ډېر زور غواړي توکل محض زه غواړم د دې علما کرامو سره خلک به وایي چې دا تحریک ته څه وخت سره روان و په څه شکل باندې و په څه خفیه شکل باندې و د کومې خوا حمایه کېدی و د کومې خوا ترتیبېدی و د کومې خوا روزل کېدی د دې تحریک ابتدا دغه وه چې په دغه دایره کې په دغه مدرسه کې ما کتاب کت کې زه وم یو بل سړی مې را سره ملګری کې د هغسې پیاده د سنګساره څه زنګاواته پورې وتلو په زنګاوات کې مو د یو سړي څخه موټرسایکل واخیستی سرور نومیږي د تلوکان دی په زنګاوات کې راباندې تلوکان ته بیا پسې ولاړو دغه ابتدا د دغه واخواته بل تصور راباندې کړي واخواته هېڅ شی نه و نو بیا نو دې سړي ته وویل چې مولوي صاحب ته چې ته راسه چې پر دایرو باندې وګرځېږو د طالبان باندې به وګرځېږو سهار مې شروع په وکړه یو دایرې ته ورغلو 14 کسه طالبان ناستېدله سره راټول مو کړله دا توکل محض د فکره څخه مه باسئ بیا هم سره راټول کړه شاوخوا هم سره را دوره کړه باندې مو ورته وویله چې دغه د خدای دین پایماله سو دا د خدای دین په دغه طریقه چالان دی چې هغه بیا ډېر په یو خفي ډول باندې مسلمانان دي کوي په رسوایۍ سره چې دی هغه فسق چالان دی فساقو فجارو ټوله منځکه ونیوله چورو چپاول شروع دی پران ډمبر باندې ملکي باره و ډبرې ته کښېنوي موټران تېرېږي پر ډمبر باندې مړی ناست دي دغونه څوک نشته چې پټې دا مې ورته وویله چې دغه سبقان نه ویل کېږي په دغه ترتیب باندې چې مردباد و زندهباد باندې دا خبره نه حل کېږي موږ راولاړېږو دا طالبان که خدمت واقعا کوي د خدای د رضا دپاره دا سبق پرېښول کېږي دا سبق نشته او نه چا وعده راکړې ده د یوې افغانۍ چې بیا به ډوډۍ په دغه وطن کې به سوال کوو په دغه وطن کې به پر مسلمانانو باندې که چا راکړه که نه کړه سبق بیا نشته او دا کار چې دی او ته نه دی ورځ نه دی میاشت نه دی کال نه دی دا د چا په قدرت دی که نه دی په قدرت او دا به مې ورته وویلی چې تاسې دلاوري به مې ورکړی چې مال دا پانسکو په اجر او وخت کې ګرمي مو مال په دغه ګرمۍ کې پر دغه خزه باندې ناست دي که تور دیګ دغسې دي د خدای و دښمنۍ ته ناست دي په اعلانیه کې موږ تاسې د خدای د دین اهل ځان بولو او د خدای دین په اعلانیه نشو کولی دا دونه غفلت مه کوئ دونه بې غیرتیا مه کوئ په دغه 14 انسانانو
انسانانو کې چې دا واسې ورته درنه کړه چې بیا به کوم ځای ونیوي په ځای کې به ناست یو او کوم خیر ځای فتح کوي هغه به دا نه وي لکه و سبق نسته و چش نسته و دیوال افغاني نسته اسلحه در نسته هغه به په سوال پیدا کوو کوئ یې که نه کوئ په دغه څوارلسو انسانانو کې یو انسان ولاکه ویلي دي چې زه کوم نو په دغه څوارلسو کسانو کې یو هم ولاکه ویلي دي چې په دغه شکل باندې زه کوم او د جمعې په شپه که یو کار وکوئ کنې نه کوئ مالپس د جمعې څوک وي خدای شاهد دی دغه خبره دغسې ده په محشر هم دا شاهدي زه ادا کوم نو که دا دایره ما مخکې صالحې ګرځولې وه دا هم د توکل محض ثمره ده وایم زه څه درته وایم که دا دایره مخکې صالحې وګرځېږي نو نور به مې هم پر قیاس کړي وای بېرته به راتلی خپلې مدرسې ته نو بیا مې چې هغه د خدای سره وعده کړې وه نو بیا مې په خپل وعده سره وفا وکړله خدای دغه معامله وکړه نو نه مې پسې پرېښول بلې دایرې ته رالو هغه پنځه اووه کسه وو هغو ته مې په دغه شکل دا خبره درنه کړه هغه 2,999 خو یو امت کې دا داسې نه دي چې هغه جلا درزل وو دا جلا درزل وو یا هغه کوچنیان وو یا دا لویان وو یا هغه سپین ږیري وو یا دا ځوانان وو یا هغه ښځې وو دا نر وو دا په ابتدا کې د دې کار دا داسې یو حکمتي کار و دا داسې د یو امتحان دوره پر ما باندې په اول سر کې راغله نو دغه ابتدا وه چې دغه داسې مو شروع کړه تر مازدیګره مو دغه موټرسایکل وګرځاوه 53 کسان برابر دغه د توکل محض انسانان مو 53 نفره برابر کړل مازدیګر چې زه جمله پورې وتم مالتې به سبا راتې دوی په دغه شپه کې پر یوه بجه باندې بیا را پرېوتل نو دغه تحریک ابتدا وه چې په دغه شپه کې را پرېوتل شوارو زادې ګوره نه دی پوره په سهار کې زموږ یو مولوي صاحب دی هغه تلي و خپل امامت ته لمانځه ته سهار وختي تللی دي دا طالبان په شپه کې را پورې وتلي دي سهار چې لمونځ وسو هغه مقتدی ورته وایي ما به رایې خورا ښه خوب لیدلی دی څنګه خوب و دغسې نثار ته ملکې راغلي وي دا شپاسته پاسته لاسونه یوازې دا ما ورته ویل ما ورته چې پر ما لاسونه تېر کړي نو دا د تحریک ابتدا وه د سهار د 10 بجو باندې مو موټران به پیدا کړه چې حاج بشر ته مو وویله چې نو یو به یې پورې راکړه موږ کشکینخود ته وروستله په کشکینخود کې دغه خلک موږ سره یو ځای کړل حتی چې باره پسې ډېرېدله نو مو په سوال باندې د دغه خلکو څخه په 5 میله باندې څه اسلحه پیدا کړله دغه ابتدا وه دغه شروع وه چې جریان یې پیدا نو دغه د توکل محض ثمره ده توکل محض چې دوی هغه نه ناکامه کېږي نو موږ د دغه علما کرامو څخه دا خواسته کوو چې توکل محض وکړي خدای نکرده که دا زموږ دعوا ناکامه کېدله دا زموږ غټه دعوا چې موږ وایو چې موږ په دې ملک کې د خدای دین پیاده کوو د خدای حدود برپایه کوو خو تاسو په دې پوه یاست چې دا حدود د علماو ماتې دا به بل څوک نشي برپایه کولی علما به په کومو وظیفو په کومو رتبو کې برپایه کوي هغه رتبې باید وپېژني چې په کومو رتبو په کومو وظیفو کې دا حدود برپایه کېږي نو دا باید دا علما په داسې یو ټینګ عزم او په داسې اخلاص سره ودرېږي خدای نکرده په دې سب کې مو کمزوري راځي په دې سب کې سبا د طالبان هغه خپل شناختل موږ دی نه دا ير به سجني نوې نسل روزل غواړي په دغه تحریک کې ډېر غټ اخلاص پکار دی خدای
هغه عذر به موږ ځینې قبلوو د عالمه څخه هغه عذر زه خو خپله قبلومه چې هغه عذر په نیز د خدای قبول هغه دی او خدای سره خبر دی په خوله باندې سړی معذور نه بلل کېږي چې نفس په خوله ووایي چې زه معذور یم خدای او الله سره خبر دی او همهغه عذر زه قبلوم د علماو څخه چې هغه په نیز د خدای قبول وي چې په نیز د خدای قبول نه وي هغه عذر زه د هیڅ عالمه څخه په ټول افغانستان کې زه نه قبلوم هغه په خپل خدمت کې هغه خدمت به کوي چې هغه په کېدونکی هغه اثر مرتب پر پیدا کېږي بعضو خلکو سره داسې یو شی وي چې نه دا قضا خو یو داسې شی نه ده نو اوس چې داسې یو شی وایي او بل داسې یو نوم و نوشان وایي یا مې سبا کوم کې اعتبار درلودی تر بغل مې ایستلی یم بله کولی یم بله کولی خو دا زه کتاب خام خو د علماو ته کوم که ته مناسب نه دی خو بیا هم د خدای د مسؤلیت څخه بیریږم زه پر دې ځای باندې هغه خپل مسؤلیت د خدای چې خدای زما په غاړه کې راچولی دی خپل مسؤلیت د غاړې اړوم زه دغه علماو غاړې کې ورسپارم چې څه زموږ وظیفه ده هغه خو وایي موږ اخته یو خو موږ رایې لګیا یو چې خپل خدمت یې کوو کوم کار چې په موږ باندې کېدی په موږ خو هغه کار دی چې هغه د یو زور و د یو تورې و د ټوپک کار دی کومه دعوه چې موږ کوو چې موږ وایي د خدای حدود برپایه کوو د خدای حدود بیا د علماو بل څوک نشي برپایه کولی د خدای په خاطر باندې دغه آیات کما حقه مصداق پیدا کوي کما حقه مصداق نو خو سړی به اخته وي لږ یا ډېر خو خدای بیا برکت پرږدي نو د دغه علماو څخه موږ دا خواهش کوو چې دغه د خدای وجین ته ډېر برجسته ودرېږي ډېر په یو ټینګ عزم سره ودرېږي حدود د الله چې په عمل کې جریان ولري هغه عمرا یې هم نفسي خرابېدلی د خیانت مخه هم نیول کېدلی شي هر عالم چې اوس ما تر لاس ونسي یا مې واجب العزل وبولي په هغه دم به زه استعفا کوم په هغه دم به زه ایسته کېږم یا مې بل یو مسؤلیت را پکښې وویني دا طلبا چې دي دا اهل حق ځانونه بولي دا طلبا اهل حق ځانونه بولي د اهل حق دعوا کړې ده دا داسې دا د فساقو فجارو دوره نه ده دا د فساقو فجارو دوره ختمه ده چې هغو ته به عالم څه ویلی هغه یې پر غوږ نه نیولی دا دوره د طلباو ده طلبا به حتمي و ضروري دا کوي چې عالم ورته وویلی چې په تا کې دغه نواقص دي هغه به ایسته کوي یا به د دې څخه وځي د دغه علماو هره خبره چې ده هغه ځای ته رسېږي دا علما د دې علماو ته دا پکار ده چې ودرېږي دې علماو ته دا پکار ده په ټینګ عزم ودرېږي په ورځ د محشر باندې بیا زه حساب و کتاب که چا زما څه درلودي زه دا علما تر ګرېوان نیسم دا علما زه نه پرېږدم که زما څه دا کار خرابېدی د دغه علماو په بنیستي سره به خرابېږي د دغه علماو په غفلت به خرابېږي په بل شي نه خرابېږي دا علما زه تر ګرېوان نیسم په ورځ د محشر نه پرېږدم حدود د الله برپایه کېدن فعل علماو په بل چا باندې نه کېږي علما احکام نشي برپایه کولی نه احکام چلولی شي نور معلوم دي دا علماو ته دا پکار ده چې په ټینګ عزم به په دغه کار کې درېږي نوی تصور ورلره پکار دی دغه زاړه تصورات چې دوی ولیدي یا یې ویي دا د بند کې بالا نوی تصور په دې خبرو کې ورلره پکار دی په ورځ د محشر به حضور کوي الله به حضور کوي حساب به په ګرېوان کې دننه د ځانه سره کوي دا دعوه باطلېدله په دغه وخت کې هم زه دغه خبره کومه چې دغه علما که موږ کار خراباوه یا راته خرابېدی یا فساقو فجار راته جوړېدل تر لاس به مو نیسي یا به مو محوه کوي دغه علما به پر ځای باندې ثابت و قائم وي نور خبره زما سره نشته بس دغه خبره وه چې دغه علماو ته ما ورسوله دغه حاضرینو ته دغه حاضرین بیا د امانت په شکل باندې تر شا چې هر څوک پاته دي هغو ته بې رسوي وما علینا الا البلاغ المبین ډیرو قدرمنو اوریدونکو دا وه د عالي قدر امیر المؤمنین محترم مجاهد ملا محمد عمر اخوند هغه وینا چې د عمومي شورا په تالار کې دوی عالي مقام درنو علما کرامو او محترمو حاضرینو ته اورولې وه
طالب ورور تر ټوپک او ګردنې دي جار شم د شهادت هغه وړې وړې سلګۍ دي جار شم